کو یو سړی وایي چېرې دا اوټ زه عمران خان نه ورکوم نو ته ګورې تاسو ته کولاو دا خبره کوم دا اوټ د عمران خان ته نه ځي ګورئ دا اوټ عمران خان ته نه ځي دا اوټ به هغه خلکو ته ځي چې هغه آزاد امیدواران دي خو دا د عمران خان امیدواران وی نو یو سره به د پارټۍ نه خوا خو دا آزاد خلک تاسو ته ولاړ دی او دلته د نن به په دې سټیج باندې کو دا خلک لاړل کامیاب شول دا به په درېیمه ورځ باندې خرڅي د ګډو بیزو شان دي نو که تاسو خپل ووټ خرڅوئ نو چې یو سړی خرڅ شي دا به تاله څه خدمت بیا وکړي نو مهرباني وکړئ په دغه خلکو باندې نظر وساتئ او زه نن پر ملا بیا دا خبره کومه خو د عمران خان او د اسټیبلیشمنټ سروغه کېږي نو به دا محمود خان به کوي دا بل څوک دا روغه نه شي کولی نو زه کولاو تاسو سره خبرې کوم زه سپینډاګی سړی ما چې څه مې په زړه کې هغه مې په خوله باندې او انشاءالله دا مې ستاسو سره لوز دی دا چلونه بلونه دا نور خلک به اوس چلونه زده کوي الحمدلله د الله په فضل او کرم سره کو تاسو دا موقع راکړه زه تاسو ته ما کرسۍ تیاره پرته ده ګورئ موقع ضایع نه کوي زه به انشاءالله واپس په هغه کرسۍ باندې الله تعالی ما کېنئ او ستاسو دا خدمت به جاري وساري زه ساتم انشاءالله ورځي او دا کم خلک چې نن راځي تاسو نوټونه غواړي دونه به یو تپوس وکړئ چې دا تاسو 15 کاله مخکې حکومتونه کړي دي د هرې پارټۍ حکومت دلته پاتې شوی دی که نه دی پاتې شوی پاتې شوی دی که نه هغو نه تپوس وکړئ 15 کاله کې تاسو توره کړې وه بیا دې تپوس وکړئ چې را روان موږ تاسو له موقع درکړو نو موږ له به څه کوئ دا تپوس وکړئ هېڅ ورسره هم نشته یو خبره یاد ساتئ د پاکستان د حالاتو چې کوم دلته حالات روان دي که نه دا مخکې چې ځي د دې حل ګوره د چا سره نه ښکارېږي دا یو خبره یاد ساتئ خو کوشش دا کوئ چې خلک راولئ چې کم از کم د دې خاورې سره مینه ساتي د دې خپلې ادارو سره مینه ساتي د دې خپل عوامو سره مینه ساتي او زما زه چې دا لوټه شوی نه ما خپله پارټي جوړه کړې ده زه په چا پسې تلی نه یم زه د خپل واک اختیار مې په خپله اخیستی دی په خپل لاس کې مې اختیار دی زه چاته کینم نه ځکه مې دا پارټي خپله جوړه کړې ده نه په ملا پسې تلی یم نه په نیشنلي پسې تلی یم نه په پیپلي پسې تلی یم نه په مسلم لیګي پسې تلی یم ما خپله پارټي جوړه کړې ده او دا نن 3 ورځې مخکې خلک راغلی دی بیا دا وګورئ چې دلته کوم کینډیډیټس ولاړ دي دا چې کوم ولاړ دي دا تاسو چې سنډه په خیرات کې چې یاد کړی تاسو چې په دعا کې لیدلی دی نه یې دی لیدلی او په دې خلکو کې داسې څوک سړی نه و چې تاسو پسې د مینګورې نه سړی راغلی دی ته وټون ته ولاړی یا خدای پاکه تاسو به هغه له ووټ ورکوئ هغه له به ووټ ورکوئ نو عجیبه خبره ده نو چې موږ یو بل پیژنو او د یو بل په غم خادې کې ناست یو او خدمت در کولی شو او د کور خلک یو نو بیا فایده د خلکو څه شوه څه فایده شته هېڅ فایده هم نشته نو مهرباني وکړئ چې خپل دا ووټ ضایع نه کوئ